السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو بلال یم ستاسو ورور او دا ټیم کې د مدینې منورې نه د جمعیت الاسلام یو سوشل ورکر یم. څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې نن په باجوړ کې ریحان زیب چې د پی ټی آی سره تعلق او د ان سیټ ته ولاړو هغه ډیر په بېدردۍ سره قتل کړی شوی دی، شهید شوی دی. الله تبارک و تعالی دی د هغه د شهادت قبول او منظور کی. الله تبارک و تعالی دی لواحقینو ته صبر جمیل نصیب کی او چا ظالمانو چې هم دا ظلم کړی دی، چا بے رحمه خلکو، چا چې دا بے زندقانو خلکو چې دا چا دا ریحان زیب شهید کړی دی، الله تبارک و تعالی دی تبو خلاق کی او الله تبارک و تعالی دی داسې وجړی څنګه چې د دغه یتیمان بچي وجړول. الله دی دغه بچی داسې یتیمان پاتې کړي څنګه چې د ریحان زیب بچی یتیمان پاتې کړل. او د ریحان زیب دا غم د ریحان زیب د کور نه، د ریحان زیب د پارټۍ د پی ټی آی نه، د باجوړ نه، بلکې دا د جمعیت الاسلام هم یو غم دی. او جمعیت الاسلام په دغه غم کې برابر چې دی د ریحان زیب د اخلو عیال سره، د دغه باجوړ د سیمې سره او د دغه پی ټی آی که ورته وایي چې پی ټی آی والا چې زموږ د پارټۍ دی، نو د پی ټی آی سره هم د جمعیت الاسلام دا ټیم کې په دې غم کې برابر شریک دی. او دا غم بلکې دا ریحان زیب زموږ نه رورو، نه متربورو او نه د پارټۍ کسو، بلکې یو پښتونو او په ډېر بېدردۍ سره قتل شوی دی. خو دا داسې پې باندې خفه یو لکه د ابۍ راوړی مو چې قتل شوی وي، دغسې پې باندې خفه یو. دا غم مونږ خپل جمعیت الاسلام دا غم خپل غم بولي. ملګرو الله تبارک و تعالی دې تبا کړي چې څوک هم د پښتون دغسې په بېدردۍ سره قتلی. په پنجاب کې خو ما ونه لیدل چې په یو کمتره ډزو شو، خو بلکې که مري او قتلیږي، که په سند کې مري، که په بلوچستان کې مري، او که په پښتونخوا کې مري، نو پښتون دی چې ډېر په بېدردۍ سره قتلیږي. مونږ مطالبه کوو د خپل ریاست نه چې اخر تر کومې پورې به زموږ پښتانه قربانۍ ورکوي، تر کومې پورې به زموږ پښتانه داسې په بېدردۍ سره قتلیږي. مونږ د دغه د ریحان زیب شهید د قتل چې دی نو برپور مذمت کوو او د حکومت وقت نه مطالبه کوو چې چا هم دا کړی وي هغه قاتلان دې گرفتار کړي شي او بالکل چې دی د سزا حقدار دي، سزا دې ورته برابر میلو شي. خو په دې خبرو کې راځم د پی ټی آی وروڼو ته هم دا وایم، څنګه چې ستاسو په دې غم خفه یم، څنګه چې ستاسو دا غم درد خپل درد بولم، ستاسو په غم زه تاسو سره نن جالم، دغسې زما په غم درد هم ما سره شریکېږئ، ځکه چې زما په غم درد باندې ګورئ زه یوازې جالم. کله هم چې د جمعیت الاسلام څوک شهیدان شوي دي نو موږ په یوازې جړلي دي، خو کله هم بل سړی دغسې لکه د بلې پارټۍ بل پښتون ورور دغسې په بېدردۍ سره قتل شوی دی، نو جمعیت الاسلام د هغې درد، هغه غم، هغه خپل غم شریک کړی دی، ورسره پکې ولاړ دی، د هغه په غم یې جړلي دي. خو زمونږ دغه باجوړ کې څه وخت مخکې چې 80 نوجوانان په یو ټیم شهیدان شول، زما د پی ټی آی ورور زما د هغه شهیدانو مذاق وړه وکړه. د هغې نه مخکې مفتی عبدالشکور شهید رحمت الله علیه شهید شو، دغه پی ټی آی والا زما د شهداو توهین کړی دی. نو زه دغه پی ټی آی والا ته ویم چې الله پاک دې چې دی ریحان زیب شهید وبخي، څنګه چې زه نن ستا په غم کې شریک یم، د ورورولۍ سوال درته کوم، منت درته کوم، ته به ناپوهه یې. زه زما اکابر او زما مشرانو چې دی ماله دا درس نه دی راکړی چې زه دې ستا په مشر پورې او ستا په شهید پسې دې زه خنده وکړم او زه دې چې دی په د دغه غم پسې ټوکه مسخره وکړم. نه، زما مشر ماله دا تربیت نه دی راکړی. کیدای شي چې ستا مشر هم تاله نه درکړی، خو ته ناپوهه یې. نو چې کله زما دغسې غم راځي نو سوال درته کوم، منت درته کوم، زاري درته کوم چې ما سره زما په غم کې شریکېږه او ما زما په غم باندې ما سره شریکېږه څنګه چې زه ستا په غم درد کې شریک یم. دغه یو میسج مې پکې د پی ټی آی وروڼو ته ورکړو. بیا هم په دعاګو یم د مدینې منورې نه چې الله تبارک و تعالی دې زموږ په ملک کې امن راولي او دغه غم چې کوم سانحه راپېښه شوې ده، بلکې دا چې دی صرف د دغې د کور نه ده، دغه باجوړ نه ده، د پی ټی آی نه ده، بلکې دا زموږ د ټولو په شریکه باندې چې دی په دغه غم کې مونږ بالکل شریک وو. الله تبارک و تعالی دې د شهادت قبول کړي او باقي پښتنو ته دې الله تبارک و تعالی خیر پېښ کړي. چا چې هم دا حرکت کړی دی، چا چې هم دا بې ګناه قتل کړی دی، څه ګناه یې وه، سیاست یې کو دغه ګناه یې وه، د قوم خدمت له راوتو دغه ګناه یې وه. په دا باندې چې چا هم دا قتل کړی، الله تبارک و تعالی دې تبو کړي، الله تبارک و تعالی دې ذلیل او رسوا کړي او الله تبارک و تعالی دې د دغه اهل عیال ته د دغه خاندان ته صبر جمیل نصیب کړي. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، آمین.